یو طرف ته زما د باجوړ بچي په اوږو باندې د خپل پلار جنازې وړي او بل طرف ته موږ پښتانه بې غیرته دلته کې پونکي وخو باجې م اخیستي دي. زما د باجوړ بچي د خپل پلار جنازه وړي، د خپل بچي جنازه وړي، د خپل مور جنازه وړي او موږ دلته په مردان کې او په پېښور کې لګیا یو باجې وخو. دا زمونږ پښتونولي ده، دا زمونږ ایمان دی. یو طرف ته د پنجاب بچي په امن کې جشن ازادي مناوي، بل طرف ته باجوړ کې حملې کېږي، زما ماشومان قتل کېږي. په کار خدا و چې موږ د خپل د KPK د مسلمان سره اظهار یکجهتي کړی وي او موږ دا ویلي وي چې تر کومه پورې په KPK کې امن نه وي راغلی هغه پورې ازادي کول دا بې معنه ده، د دې هېڅ معنی نشته. په کار خدا و چې باجوړ کې اپریشن روان دی، خلک بې کوره شو، خلک بې دره شو. زموږ پښتنو هغې سره یکجهتي کړې وه چې موږ ستاسو په غم کې شریک یو، موږ به ازادي مناوو خو هغه شان به نه مناوو څنګه چې به موږ مخکې مناوله. پکار ده چې موږ هغې سره یکجهتي کړې وي، موږ هغې سره د خفګان اظهار کړی وي. په ځای د هغې چې موږ داسې کړی وي کالج چوک د 14 اګست په ورځ باندې مکمل بند او هغه بېغیرتي او هغه بېحیایي پکې شوې ده چې د حد نه څه وه. د شپې د 2-2:30 بجو پورې دا کالج چوک ډک او په دې کې هغه ګډاګانې او هغه جلاګانې او هغه ډمانې ورته راغلې وې چې د هغې موږ تصور هم نه شو کولی.